ډیر څو ورځو کې الله رب العزت دغه آخري لسو ورځو ته فضیلت ورکړي. بیا په دغه لسو ورځو کې الله رب العزت ليله القدر ته فضیلت ورکړي. نو دا قیمتي ورځې را روانې دي او دوه ورځې ورته پاتې دي. باید د مسلمانو چې دا ورځې ضایع نه شي. دغه د الله رب العزت د رضا ورځې دي، دغه د الله رب العزت د عبادت ورځې دي، دغه د الله رب العزت د رحمت د دروازو د خلاصوالي ورځې دي چې الله رب العزت د خپل رحمتو دروازې خلاصې کړي او الله رب العزت د جهنم دروازې بندي کړي. دغه ورځې باید انسان د خپل ځان لپاره قیمتي وګرځي. هر انسان په دنیا کې دغه خطاکار د ګناهګار ده. د ګناه نه بغیر د انبیاو نه څوک محفوظ نه دي، څوک ساتلی نه دي. د هر انسان نه ګناه کیږي، لیکن د دغو ګناهو معاف کولو الله رب العزت مختلف اوقات، مختلف ساعتونه، مختلف شیان د معاف کولو ذریعہ الله رب العزت ګرځولي. په هغو کې دغه د رمضان هغه ساعات، هغه ورځې، هغه شپې دي چې الله رب العزت انسان ته په هغه کې مغفرت. بدبخت به هغه انسان چې په هغه باندې د رمضان میاشت تېره شي او دته مغفرت ونه شي. علما فرمایي چې نبی علیه الصلاة والسلام خدا فرمایلی چې هغه انسان بدبخت ده چې د رمضان دغه د برکت والا میاشت پرې تېره شي او دته خدای پاک بخشش ونه کړي. یا دغه ولې خو دومره 12 میاشتې تېرېږي، په دې نورو میاشتو کې به الله رب العزت بخشش ورته وکړي. دا نورو میاشتو کې نبی علیه الصلاة والسلام داسې خبره ولې نه ده کړې؟ علما فرمایي له دې وجې نه چې دا نورې میاشتې داسې نه دي لکه د رمضان والې میاشت. د رمضان د روزې په میاشت کې الله رب العزت ډېر په وړکۍ خبره باندې انسان بخشي، ډېر په وړکۍ عبادت باندې انسان بخشي، ډېر په وړکۍ ډېر په کم وخت کې الله رب العزت راضي کیږي. یو انسان په دومره وړکۍ خبره باندې د الله رب العزت لدنا راضي کیږي، یو ګنکلي عبادت باندې، یو وړکۍ عبادت باندې الله رب العزت لدنا راضي کیږي او دای په رمضان کې نه کی. هغه انسان به هغه عبادت شدت د الله رب العزت له جانبه مغفرت کیږي کو نور میاشتو کې به څرنګه وو. یو انسان ته د دې خبرې توفیق په رمضان کې نشته چې خدای پاک باندې ځان وبخښي. وړه خبره یو د سترګو نه د اوښ کو ساس کوي، د خپلو سترګو نه د رمضان په میاشت کې نشي تویولی. هغه انسان به په نورو میاشتو کې الله رب العزت ته څوړ وځاړي. نو محترم ورونو، اخیری ساعات د رمضان ختمېدونکی ده. رمضان د موږ او د تاسې نه مسافر کتلونکی ده. خدای خبر چې بیا به په چا راځي، په چا به نه راځي. څوک به د ایدرې په خاورو کې خاورې پراته وي، په چا باندې به بیا دغه د برکت والا، دغه د رحمتونه ډکه میاشت راسي. دغه غنیمت، دغه د انسان لپاره ګټه ده چې دی په دغه رمضان کې الله رب العزت راضي کړي او عبادت منهیات و نزان سار کی، محرمات و نزان سار کی، او ہمیشہ دی اللہ رب العزت په عبادت کې مصروف ہے. آخری عشرہ، آخری 10 ورځې ډېرې قیمتي دي. په دغو کې د شریعت له جانب نه یو څو عبادات په مسلمانانو باندې لازم شوي او مسلمانانو ته حکم شوی دی چې په دغه عشره کې، په دغو 10 ورځو کې په خپل عبادت کې اضافه والی وکړئ، د خپل عبادت اهتمام وکړئ، غفلت کې دغه ورځې درنه تېرې نه شي. نبی علیه الصلاة والسلام په باره کې راځي چې ده به په دغو اخرو 10 ورځو کې دومره عبادت کړ. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې دغه 10 ورځې اخري د رمضان برانې نبی علیه السلام به بیا کور ته نه راغی. ټول شپه به الله رب العزت ته په عبادت باندې ولاړ و ایقظ اهله، خپل کور وال، خپل بیبیانې، اهل و عیال را بغی جګ به کړه عبادت وکړي.
د الله رب العزت د رضا کولو ورځې دي. الله رب العزت ډېر په واړو واړه عمل راضي کیږي. الله رب العزت راضي کوي. په دغو اخیری لس ورځو د رمضان کې به نبی علیه السلام په خپل عبادت کوي او د خپل کور ول به خوب ته نه پرېښول وښول به چې تاسې عبادت وکړئ. تاسې الله رب العزت راضي کوي. دا الله رب العزت د رحمتو دروازې خلاصې دي، جنت دروازې خلاصې دي، جهنم دروازې بند دي، شیطان تړل شوی. واړه واړه عمل باندې الله رب العزت راضي کیږي. لہذا الله رب العزت راضي کوي. خپل به نبی علیه الصلاۃ والسلام دومره کوشش کاوه. روایاتو کې راځي شد میزره ملا به وتړل لسو ورځو. موږ او تاسې د پښتو کې محاوره ده، ما یې پلان کې کار ته ملا وتړل. ملا تړل دغه مطلب صيغه ته مستعد تیار شوم او قصد مې ورته وکړ چې دا کار به نه پرېږدم. عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې کله به دغه لس ورځې راغلې نبی علیه الصلاۃ والسلام به عبادت ته ځان تیار شد میزره ملا به وتړل. دومره عبادت به که روایاتو کې راځي حتی تتوارت قدما د نبی علیه السلام کې به وپړسېدې. یو سړی ډېر ودرېږي په یو ځای باندې ولاړي بیا تلاوت هم کې ورسره عبادت باندې ولاړي دا کې وپړسېږي د انسان. نو د نبی علیه الصلاۃ والسلام کې به وپړسېدې. هغه پیغمبر چې د موږ او د تاسې عقیده ده چې الله رب العزت د ګناهونو پاک پیدا کړی او ټوله زندګي د ګناهونو پاکه تېره کړې. هغه پیغمبر الله رب العزت ته دومره عبادت یو ما وتایو چې په ټوله ورځ کې نیمه ګنټه هم د الله رب العزت عبادت نه، ټوله ورځ په معصیت کې، ټوله ورځ په نافرمانی کې، ټوله ورځ په غیبت کې، ټوله ورځ د الله رب العزت د غضب په کارو کې لګیا وي، لیکن الله رب العزت ته عبادت نه ادا. د موږ او د تاسې اکثره ورځ د الله رب العزت په نافرمانی کې تیریږي. هغه پیغمبر چې ټوله زندگی د الله رب العزت خبره منلې، معصیت نه ده تیر شوی، د ګناه نه الله رب العزت محفوظه پیدا کړی، ټوله شپه الله رب العزت ته ځاړي، ټوله شپه الله رب العزت ته عبادت کی، ټوله شپه الله رب العزت په دربار کې ولاړ دی چې الله رب العزت راضي کړم. او موږ او تاسې د غفلت په خوب باندې ویده د دنیا په خواهشاتو پسې د خپل خواهشات نفسانی او پیروي د شیطان په قدم قدم د شیطان د دنیا هغه د رونق پسې روان. هغه پیغمبر چې د زړکدن په وخت کې هر انسان د خپل مال، د خپل عقل، د خپل عیال فکر نه د سره زه به مړ سم، د ما دا واړه واړه ماشومان به څه، زه به مړ سم، د ما دغه جایداد، دغه ګاډي، دا بلډینګونه، دا سپین او سره به د ما نه پاته شي، دا به څوک استعمالوي. د ما د دنیا دغه رونق، د ما د دنیا دغه زندګي چې ما په دومره شپېته اویا کاله کې دغ سر ته رسولې وه، اوس خو د ما باندې زړقدم را روان ده، دغ سره به څه کېږي. هر انسان سره د مرګ په وخت کې دغه سوچ. لیکن هغه پیغمبر چې الله رب العزت د کائنات ته وجود ورکړی ده، دغه کائنات الله رب العزت د ده روی پیدا کړی ده، د زړقدم په حالت کې یایي چې امتي امتي. الله رب العزت د ما امت ته مغفرت ورکړي، د ما امت په تاوان او په خساره کې غرزار نه کړي، د ما د امت مددگار سه الله رب العزت. نن مسلمانانو د خپل پیغمبر لاره یې راکړې، د زړقدم په وخت کې پیغمبر خپل امتی ته دعاګانې کوي، لیکن هغه امتی دی الله رب العزت د ګران پیغمبر مخالفت په ټوله زندگی کې، شپه او ورځ د نبی علیه الصلاۃ والسلام د طریقو نافرمانی کی، شپه او ورځ د نبی علیه الصلاۃ والسلام د طریقو مخالفت کې، تر دې پورې چې د نبی علیه السلام په طریقو پورې خان دي. یو بل مسلمان چې د نبی علیه السلام په طریقه باندې روان یې، هغه هره طریقه وي، دا بل مسلمان پورې خان دی، دی بزرګ شوی، د جنت ټیکه والی دی. په سنت پورې خندل دغه د الله رب العزت د ایمان نه وتل دی، دا د خپل ایمان ضایع کول.
یو سړی عمل په سنت باندې نه سکړلای نه سکړلای معصیت ته ګناه ده نافرمانی ده توبه به وباسي الله رب العزت به ورته معاف لیکن هغه انسان چې د الله رب العزت په شریعت پورې خان د نبی علیه الصلاۃ والسلام په طریقه پورې خان الله رب العزت هغه انسان ته هدایت نه کوي هغه انسان به دغه سي د الله رب العزت په معصیت کې ژوندۍ تیري تر هغه وخت پورې شدت مرګ راشي او الله رب العزت جهنم ته وصل نو محترم ورونو ډیر قیمتي وخت قیمتي شپې ورځې دي دغه د موږ د تاسو لپاره د مغفرت او د الله رب العزت د رضا کولو ورځې دي که په دغه ورځو کې موږ تاسو الله رب العزت راضي نو په نور ولولو سمیاستو کې نه سو راضي کول زکه ډیر واړه خبره باندې الله رب العزت راضي کیږي چې په دغه وړو خبرو موږ تاسو الله رب العزت نه کو راضي غټ کارونه خو موږ تاسو نه کیږي هر مسلمان باید دغه ورځې قیمتي وګرځي دغه ورځې تیر ضایع نه شي دغه ورځو مبارکي دغه ورځو د اهمیت مبارکي حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې کله به دغه لس ورځې داخلي شي نبی علیه السلام په خپل عبادت کې مصروف وسو خپل اهل او عیال دغه په عبادت باندې ویښ ساتل چې تاسو عبادت وکړي او نبی علیہ السلام به کور ته طریقه وخت پورې نه راته چې دغه لس ورځې به ختمې شوې او بل په دغه لس ورځو کې عبادت د اعتکاف ده دا د نبی علیہ السلام سنت اکثر مسلمانان په ټوله ژوندۍ کې یو ریم په اعتکاف کې نه دي کېږي هر مسلمان باندې دغه لازم ده چې په ژوندۍ کې خو یو رکی دغه د اعتکاف او سنت دغه په ژوندۍ کې ادا کې نبی علیہ السلام په ټول چې کله د مکه مکرمه نه ولار مدینه منوره ته د رمضان روزي فرض ولې نبی علیہ السلام اعتکاف نه درلود هر کال به نبی علیہ السلام کې رستو یو ورته د سعوذر په بنیاد باندې د نبی علیہ السلام چې پاتس بیا یې دغه قضایي راوځي دومره اهمیت ته د نبی علیہ السلام سره د اعتکاف او مسلمانان د اعتکاف د سنت نه د اعتکاف د نیکۍ نه محروم دي نبی علیہ السلام د اعتکاف مبارک فرمایي کوم سړی چې په اعتکاف باندې کېناستو الله رب العزت دغه معتکف ته دومره ثواب ورکوي لکه دغه سړی چې دوه واره حج وکړي او دوه واره عمره وکړي لس ورځې په اعتکاف باندې یو سړی کېناستو په دغه اخیری عشره د رمضان کې دومره ثواب الله رب العزت ورکوي لکه یو سړی چې دوه واره حج وکړي او یو سړی دو واره عمره څومره تکلیفي انسان سے حج کی چا سے حج کړی دی وو ته معلومات د مکه مکرمه د حرم هغه ګرمي هغه شدت هغه استومانی هغه رش هغه طوافونه هغه منډه تر دې سي دی کوي هغه بدشت بیابان مزدلفه او مینا کې شپې تیرول هغه عرفات باندې ختم څومره تکلیفي او الله رب العزت ته کور کې یو سړی ته دومره اجر او ثواب ورکړي او اکثر مسلمانان د دې محروم پاتې نبی علیہ السلام په بارک راضي چې کله به دغه لس ورځې نبی علیہ السلام تراله نو نبی علیہ السلام په دغه ورځو کې اعتکاف باندې کېناستو دا د نبی علیہ السلام د ژوندۍ معمول او د مسلمانانو لپاره د هدایت او د نجات او د کامیابی لار سیداغه د نبی علیہ السلام نقش قدم کله چې مسلمانان د خپل پیغمبر په نقش قدم باندې روان شي دغه مسلمانان کامیاب دي دغه مسلمانان د آخرت او د دنیا هغه کامیابی الله رب العزت دوی ته لیکلې ده او الله رب العزت به دوی ته ورکړي نن سبا خو موږ او تاسو کامیابی د دنیا او د آخرت په نور ولارو کې لټو الله رب العزت هغه قوم چې هغه کمزور قوم وي الله رب العزت سے کامیابی ورکړه الله رب العزت سے قوت د دنیا او د آخرت ورکړه الله رب العزت سے په دنیا کې روب او دبدبه ورکړه د دنیا حکمرانی ورکړه د نبی علیہ السلام په نقش قدم او د الله رب العزت په احکامات او عملي کولو باندې دنیا نن پریشان ده چې د دنیا ژوندۍ د دنیا حکومتونه به څنګه صحیح کیږي تر هغه وخت پورې امن او سکون په دنیا کې نشي راتللی چې تر څو پورې د پیغمبر نقش قدم باندې قوم روان شوی
کله چې پیغمبر په نقش قدم باندې قوم روان سو مسلمان روان سو هغه مسلمان ته بیا الله رب العزت د دنیا او د آخرت خوشالیان ورکړي هغه انسان نه بیا الله رب العزت د دنیا او د آخرت غم او تکلیف لري کوي واحده کامیابی ذریعہ سے دغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام نقش قدم او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی سوق سے اعتکاف تک نستوي من اعتکف 10 فی رمضان چا سے اعتکاف کوئے په اخري 10 ورځو د رمضان کې نو 2 حج او 2 عمره ثواب ته ملایي بل حدیث کې نبی علیہ السلام فرمای من اعتکف ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه چا سے کو الله رب العزت باندې ایمان وای او د ثواب په نیت باندې اعتکاف ته کې نو سي الله رب العزت ټول ګناهونه ته معاف کړي بل حدیث کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای من اعتکف یوما چا سی ورځي اعتکاف کوي د الله رب العزت د رضا لپاره دغه او د جهنم په منځ کې به الله رب العزت درې لولو کندې وباسي او یو کنده به دومره ای لکه د ځمکې او د اسمان په منځ کې څومره حلال هر انسان سے په اعتکاف کې ورځ د الله رب العزت د رضا لپاره کېږي الله رب العزت به د جهنم نه درې واره دومره لري کې لکه ځمکه او اسمان دومره فضیلت الله رب العزت ورکړی معتکف ته او معتکف دی الله رب العزت په کور کې سکینه دا په نواتی کې موږ تاسو پښتنو کې دا رواج ده د دوه کسانو اختلاف راغی یو سړی ګرم سپه نواتی بس هغه که څومره ظالمي څومره ظلم یې کړی سپه نواتی ورغی بیا معاف دا د موږ د تاسو کلچر د موږ د تاسو رواج ده او هغه رحیم ذات هغه مهربان ذات چې الله رب العزت نه بغیر بل څوک مهربان نسته دغه په کور کې یو سړی الله رب العزت ته په نواتی کینی الله رب العزت به نه بخشي الله رب العزت په ټول ګناهونو ورته معاف نو هر مسلمان باید دا کوشش وکړي چې په اعتکاف کې د کینی او د اعتکاف سنت دا ادا او په ژوندۍ کې خو یو خامخا ادا او کوم خلک چې په اعتکاف کې کینی یا د مجبوری دی په اعتکاف کې نشي کېناستره باید د هغو معتکفینو چې هغه په جماعت کې ناست دي هغو خدمت وکړي ولې علما فرمایي چې په کوم جماعت کې معتکف کېنه نستویا یو کله د بیغه کې جماعت ته جامع جماعت اعتکاف ته څوک نه کې کېناست ټول کله ګناهګار دغه یو دوه کسان چې په جماعت کې ناست دي کلیوال هغه ټوله ذمہ داری هغه ټوله ګناه دی د دوه کسانو د کېناستاله وجه نه د ټولو لغاړي ختمه د دغه دوه کسانو چې په جماعت کې ناست دي د ټول کلی غاړه په اخلاص سره ټول کلی ته مناسب دغه د بیا د دوه خدمت وکړي چې په هر طریقه سره خدمت کړلای شي خبره ورته وکړي یو ساعت ور سره کینی ذکر اذکار وکړي نور کوم خدمت ورنه ادا کېدو هغه خدمت د خپل استطاعت مطابق نو محترم ورونو دا اخیری 10 ورځې را روانې دي یو دوه ورځې بعد به دغه اخیری ورځې د رمضان راسي صدقه ډیر دي فضیلت او د الله رب العزت د برکتونو ډکه ورځې دي باید په دغه ورځو کې الله رب العزت مسلمان عبادت طرف ته متوجي د الله رب العزت عبادت وکي او الله رب العزت په دغه ورځو کې راضي کی الله رب العزت دې ما او تاسو ټول ته په دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق راکړي وما علينا الا البلاغ